طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفرقان شروع ده. الذي دا الله تبارك وتعالى غزات خلق السماوات چه دا پیدا کری اسمانون لرا والارض ازمکو لرا وما بينهما غچ پمنز دی کری فی ستت ایام پشپگو رزو کی دا الله تبارك وتعالى پیدا کری ثم با استوى وکړه على العرش پارش بانی کما یلیق بشانه سرنگی چه لایق دی د شان د الله تبارك وتعالى سرا الرحمن هو الرحمن دغ رحمان ذات چه فاسأل پسوالک به دا الله تبارك وتعالى نه خبيرا چه خبردار ذات ته. یا امام قرطبی سیب دا زجاج سیب قول راخری فاسأل پسوالک به ای بصفاته و اسمائه پصفاتو دا اللہ تبارک و تعالی کی و پاسماؤ کی خبیرن دیو خبردار یو عالمنا یعنی رجلا عالما دارنگی امام نصفی سیب هم دا مانا کیا فاسأل عنه رجلا عارفنا بصفاته و اسمائه. وإذا هر كلا قيل چویلش لهم دي كافران لو اسجدوا سجدوا كي للرحمن رحمن ذاتا قالوا نويدا كافران وما الرحمن سوق دي دا رحمن ذاتا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة من خون بيجنو رحمن سرب دا يمامي رحمن بيجنو يعني مسيلمة الكذابة اغا مرتد تبي رحمن ويلا وسرب من دا بيجنو. رب کریم فرمائی کلا چی دی تو ویلشی سجدو که رحمان ذات قالون ویدی ومن رحمان سوک دی رحمانا انسجدو آیا مونگا سجدو لگولی ماغا چالا را تأمرنا چی تا امر که مونگ لرا پاغی باندی وزادهم زیادی دی لرهم دی کافرانو لرا سشه دغا قولا کلا چی ورطویلشی اسجدو للرحمن سجدو لگو رحمان ذات نو دیر دا زیاد کی نفورن دا جهت دا نفرتنا عن الدین دا دیننا نور هم متنفرشی دا دیننا زد عینات کراشی نو هر چی دیتا امر شو دی کافرانو تا چی سجدو لگویا دی سجدی نلگئی اے عام مسلمانانو فسجدو للہ تاسو اللہ تا سجدو لگوی نو سجد لازم شوا. تبارک منا ذو برکت خاوند برکت دے یا تعظم معظم دے یا تقدس مقدس دے الذي غزاتا ذو برکت خاوند برکت دے معظم دے غزات جعل خلق چی پیدا کری فی السماء پاسمان کی بروجن ستورے. حسن سے مجاہد سے قطادہ سے وہ البروج ہی النجوم الکبار غٹ ستوری مراد تین غٹ ستوری دی. دارنگی عطیت العوفی و قصورا مراد تینا مانیگانی دی مرچلی اچی دا ملائکو مرچلی دی شیطانانو باندی گزارون کیا. وجعل خلق پیدا کری اللہ تبارک و تعالی فیها پدی اسمان کی سراجن دیوا چی نور دے وقمرا سپوک میں منیرا مانا روخانا رناور کون کے وهو الذي دا الله تبارك وتعالى غزات جعل الليل چه گرزوری دی شپی لرا والنهار ورزی لرا خلفتا دی دو مانا گانی دی یا دا اختلافنا یعنی مختلف دا بعضو سرا پا احوالو کی یا خلفت دا خلافتنا گرزوری الله تبارك وتعالى دی ورزو شپی لرا خلیفہ یعنی یو دا بل پسی خلیفہ دا یو لارشی بل لارشی لمن دا غچا دا پارا گرزولی اللہ تبارک و تعالی را دا چی را دا لرین یذکرا دا چی نصیحت واخلی دا دین زکر چی دا سی سوک کیا بغیر دا اللہ نا سوک شپا راوستیش ورز راوستیش سوک نشتا نا نو پدی کی نصیحت تے او ارادہ لری شکورا دا شکر گزارے دا چاچی دا شکر گزارے ارادہ کری وی دا پند آغستو ارادہ کری اغی دا پارا پدی کی پندو ندی نصیحتون دی. وعباد الرحمن اس دا خاص صفات بیانی کی دا خاص بندگانو صفات دا خاص بندگانو اللہ تبارک و تعالی بیانی. وعباد الرحمن خواص بندگان دا رحمان ذات الذین آغا کسان دی یمشون چی دی مزل کی علی الارض پزمکبانی ہونن پا عجز سرا پا ادب سرا مزل کیا تکبر نکی غرور نکیا. وإذا خاطبهم كلتي خبري كيدي سرا
الجاهلون جاهلان واذا خاطبهم منا کله چې خبرې کوي دي سره الجاهلون جاهلان قالوا نو دي سلامنا سلام يعني معروفا من القول ويدي سلاما منا ابن عباس منا کې معروفا من القول د بد خبرې جواب پخې خبرې سره ورکیا یا سلاما سلام پتا سبحانه قولا سالما من الاسم دا څه خبره کوي چې ګناه پکې نه وي سالم د ګناه نه او عباد الرحمن کسان دی الله والذین کسان دی یبیتون چې د شپې تیریا لربهم د پاره د خپل سجدا په حال سجده کې وقیاما په حال قیام کې او عباد الرحمن والذین کسان دی یقولون چې وای دی ربنا ای رب زمونږه اصرف واړه عنا زمونږه عذاب جهنم عذاب د جهنم ان عذابها یقینا عذاب د جهنم چې ده کان د غراما منا لازم ده یا دائم دی غرامن تاوانا په سعودي عرب کې خلک وایي کنه ما غرامه واغسته یعنی تاوان جرمانه نو غرامن تاوان یا دائم یا لازم دی کافرانو د پاره انها یقینا دغه جهنم چې د سات ډیر بد دی مستقرن زید قرار ومقاما او مسوا دی رګه زید اوسېدو ډیر بد زید الله ویا والذین دا عباد الرحمن وکسان دی خاص بندگان دا الله اذا انفقوا کل چی دی انفاق کیا لم یسرفوا نزیاتے نکیا لم یسرفوا اسراف نکی زیاتے نکیا ولم یقتروا او کمی نکی یعنی بخل هم نکی بخیلان نوی عباد الرحمن وکانوی بین ذالک پمنز دا زیاتے او کمی کی قواما منا برابر وسط خير الأمور أوسطها درمیانه چلیږي یعنی لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا سنة تړلې مپرې چې دې سټ پورې تړلې بالکل ته سخی نه بخیل دې ځان نه جوړ کیږي او داسې ما چلیږي چې بالکل لاس فراخ کی فتقعد ملوما محصورا بیا به ملامت ناسې او دا عباد الرحمن هوا کسان خاص بندگان د الله والذين وكسان لا يدعون چدي نبلي مع الله سرد الله إلها آخر بالخده ولا يقتلون نقتل لي النفس إلا مقر قتل حرم الله ولا يقتلون النفس نقتل لي نفس التي نفس حرم الله چې حرام کړی الله تبارك وتعالى پدی باندې الا مقر قتل بالحق بحق سرا حق سشي دي دري شيزونه دي مرتد دي قصاص شو رجم شو دا دریوانو ولا یزنون زناگانی نکی دا عباد الرحمن و کسان دی چه زناگانی نکی الله خاص بندگان ومن هرغا سوک یفعل چه وکر ذالک دی کار لرا زنای وکرا قتل وکرو دارنگی شرک وکرو نو ومن هرغا سوک یفعل چه وکری ذالک دغا دی کار لرا یلقانو ملاقی بشی دا انسان مخامخ بشی اثاما مانا سزا د گناه سره یا مجاهد سے مانا کیا اثام وادن فی جهنم په جهنم کې یو کنده ده هغې سره به مخامخ شي عبدالله ابن عمر سے واسام بئران یسیرو فیها دا دو کویانی دی هغې سره به مخامخ شي روان به یې په هغه کې صدید اهل النار زوی د جهنمیانو هغې سره به مخامخ شي يضاعف زيات ولا بشي له دي لرا العذاب وعذاب يوم القيامة پورز د قیامت ويخلد هميشه بوي فيه پدغ عذاب کی مهانا مانا ذلیل بي خوار بي یا حقيرا سپکړې شوی بي حقير سپکړې شوی الا مگر من هوسوک تابا چې توبه وستد دغه کارونه د شرک نه د زنا نه وغيرها وآمن ایمان راوړو وعمل عمل وکړو عمل صالحا نیک بدون الرياء بغیر دریان فاولئک پس دغه کسان چې الله وي يبدل الله بدلی الله تبارک وتعالى سیئاتهم گناهونه د حسنات په حسنو باندې پنیکه او سره بدلی د دې گناهونه وکان الله دی الله تبارک وتعالى غفورا بخون کې رحیما رحم کون کې
ومن هرغ سکتابا چی توبه استر د گناهونونا وعمل وعمل اکلو صالحا خالصا بدون الریا فإنه پس یقین دغ انسان چی توبه استون کے یتوبو رجوع کی بعد الموت رست د مرگ نیل اللہ اللہ تا متابا پر رجوع کولو سرا متابا من رجوعا پر رجوع کولو سرا والذین دا عباد الرحمن ها کسان دی خواص بندگان دا اللہ لا یشهدون الزورا دا دی دو ترجمه دی اول من الشهاده لا یشهدون گواهی نکی الزورا پا دروغو باندی دویم مانا لا یشهدون مانا لا يحضرون نحاضری گی دی الزورا دروغو مجالس ہوتا یعنی لا یشهدون اللهو والغنا لهویات مجالس ہوتا ادب سندرو مجالس ہوتا دا خاص بندگان نیکان نہ داخلی گی نہ حاضری گی التا دارنگی عمر صاحب یا لا یشهدون الزورا چی گواہی نہ کہ زورا پدرو بانے عمر صاحب پدرو وحالو چاچ بدرو گواہی وکا سلویق دوری بے والا ورکول مخ بے ورطا تورکو ویطوف فی السوقی پر بازار کې به ورته طواف ورکولو ګرچا پیر به ګرځولو و اذا مروا دا خاص بندگان مرو چې تیریږي باللغو په لغویاتو باندې په باطل مجالس باندې نو مرو تیریږي کرامن عزت مند اعراض کیا یعنی مخ اړې د باطل مجالسونه دا سندو مجالسو یا لهو لعب وغیرہ دی مجالسونه مخ اړې نکینی پر دی مجالسو کې نیک بندگان نو والذین دا عباد الرحمن خاص بندگان دا اللہ والذین وکسان دی اذا ذکروا کل چی پن ورکڑشی دی تنسیت ورکڑش بی آیات ربهم پایاتون در رب دی یعنی پایاتون در رب پلوان دی لم یخیرون نپریوزی دی ننسکوری گی دی یعنی نپریوزی دی علیہا پری آیات اللہ باندے سمن مانا کانا وعمیانا اوڑاندا یعنی زان پی نڑند کیا نکون کیا بلکہ اوری عمل کیا دا آیاتون دا اللہ اوری عمل پی کیا والذین دا عباد الرحمن ہوا کسان دی یقولون چوئی دی ربنا دا سے دعاگانی کی ربنا رب زمونگا حب لنا راکی مونگ لرا من ازواجنا دا بیبیانو زمونگا وذریاتنا دا اولاد زمونگنا دا سی بیبیانی و دا سی اولاد راکی قررت اعین من یخوالی دسترگو یعنی دا سی بیبیانی اولاد راکی چی زمونگا نفسونا پی خوشحالی وی دا سی خزینا چی ظلمتنا چوری وی او دا جبی راوتی وی چی یو خبرو که لس جوابونا در تک در کئی دا سی نا راکی مونگ لر دا عباد الرحمن دا سی دعا کیا یقولون وی ربنا رب زمونگا حب لنا راکی مونگ لر من ازواجنا دا بیبیانو زمونگا و ذریاتنا دا اولادی زمونگا قررت اعین یخوال دسترگو قررت اعین مانا یخوال دسترگو وجعلنا اگرزی مونگ لر للمتقین دا پارا دا متقیانو اماما امام ذکر دی دا پارا چی سوکتا بیداری کوي داغی متقیان وی وجعلنا اگرزی مونگا للمتقین دا پارا دا متقیانو اماما اماما یعنی دا پارا دی دا پارا چی ما پسی سوکتا بیداران دی اغا متقیان وی دا متقیانو امام ما اگرزی اولائکا دا دغی صفاتو خواندان دا سچ بیان شو یجزونا بدلب ورکولشی دیتا الغرفتا مانیگانی غرفتا مانیگانی دا زبرجتو دا یاقوتونا بجوڑ شویوی یا لوی لوی مرتبی با اللہ تبارک و تعالی دی لرور کیا پا جنت کی بما پا سبب دا دی صبرو چی دی صبرو نکڑیو پا دنیا کے پا تکالیفو باندے یا نفس ساتلے دا خواہشاتونا دا زنانا وغیرہ ویلقونا چولے بشی پا دیبانی فیا پا دا جنت کی تحییتا پیشکشانی یعنی تحفی سلام و سلامنا و سلامتی اگانی من الملائکہ دا ملائکونا و تحییتا تحفی پیشکشانی من اللہ و سلاما سلامتی اگانی من الملائکہ خالدین ہمیشہ بوی دی فیا پا دا جنتونو کی حسنت خیستر دا جنت مستقرن زید قرارے و مقاما او دا جہت دا مسوا زید استوگنی زید اوسیدو قلت ورتو اے پیغمبر علیہ السلام ما یعبو بکما باق نکی بکم پتا سبانی ربی رب زما لولا دعاؤکم کچر نوے دعا استاسو اللہ طرف تا پا وقت دا مشکل کی فراس ویا کہ عبادت استاسو رب تا نوے نو تاسو بے حلاک کڑے وے یعنی لولا دعاؤکم لولا عبادتکم یعنی رب زما پتا سو ہیس باق نکی طول بے حلاک کڑے وے
یا دارنگی مجاہد سے و ضحاک سے و قل ما یابعکم بکما ما یصنع بکم سکی پتا سو باندے رب زما ربی رب زما چا عذاب در کئی تاسو لولا دعاؤکم کچره نوی عبادت ستاسو بلن ستاسو دی بوتانو لرا کچره تاسو دی بوتانو تا عبادت نکولے نو اللہ تبارک و تعالی تاسو پا عذاب بانی سکیا دا آغی آیات مانا دا ما یفعل اللہ بعذابکم پنزمی سپاری آخرنی آیات سکی اللہ تبارک و تعالی پا عذاب ستاسو بانی سکی ان شکرتم و آمنتم کچره شکر گزار جوڑ شیطاسو ایمان موروڑو نو قلت ورتو ما یابعو بکم باک نکی پتا سبانی ربی رب زما لولا دعاکم کچرنے دا دعا استاسو اللہ طرف تا پا وقت مشکل کی یا ما یصنعو بکم سکی اللہ تبارک و تعالی پتا سبانی یعنی پازاب استاسو بانی سکی کچرے نوے تاسو یعنی دبوتانو عبادت مو نکولے فقط پتحقیق سرا کذبتم تکذیب کرے تاسو اہل مکہ دا قرآن کریم فسوف پزد چ یکونو شیب دا عذاب لزاما لازما لازم بشی پتا سبانی دا عذاب